بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما عزتمند مسلمانان ورونو، کلاس نمبر 4 چې کوم دی دا زمونږه د زیر باره کې دی. زیرو دا کیږي د خولې د اواز د ښکته کېدو نه بغیر د جټکې او بغیر د راښکودو نه. زیر داسې انداز سره به نه راکاږو لکه عام طور باندې خلک وایي، کم ملګري چې په دې قاعده پوه نه نو هغه وایي با زیر بې، دا غلط دی، یا داسې با زیر بې دا هم غلط دی، بلکې اندازه باندې ویل، نه په جټکې سره نه په راښکودو سره. داسې با زیر بې، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، صاد زیر سقی، ضا زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاب زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہے، حمزہ زیر اے، یا زیر ای. دا زیر دا سبقو د زبر زیر پیش ته وجې نه معنی کې هم تغیر و تبدل لازي، او د زبر په ځای باندې زیر ویل، د زیر په ځای باندې زبر ویل، یا پیش و بالعکس ویل، دا د تجوید په اصطلاح کې دې ته تبدیل الحرکت بالحرکت وایي، یعنې د یو حرکت په ځای باندې بل حرکت ویل، او په دې سره معنی کې تغیر و تبدل هم راځي. لکه مثال طور باندې انتا، نو دا د مذکر دپاره راځي، اوس د انت په ځای چې کله ته انتی وي نو د مؤنث دپاره راځي. نو په یو حرف یو دی هغه تا ده، لیکن د زبر زیر د وجې نه د بدلېدو د وجې نه معنی کې هم تغیر و تبدل چې کوم دی راغی. نو دې وجه باندې مجموعه به څنګه راځي؟ طفیقه، طفیقه، داسې به نه وي چې طفیقه، دا غلط دی، طفیقه، غضیبه، داسې انداز باندې چې کوم دی دا مجموعه راځي. نو دا زمونږ د زیر سبق چې کوم دی دا وشو. انشاءالله آینده سبق چې کوم دی انشاءالله به زموږ د پیش شي، بیا به انشاءالله کې ملاقات کوو.